ورکو جټکا الله ها ورکو نور ورکو تو شوي الله داسې څو کسان یو څلور او څومره وخت هم کېږي ورسره یو کال تاسو ورته کوم ځای نه راغلي یو نه پوهېږو او کم تکلیف سره کوو تاسو دغته خوب کې ولر څوک څه شی پې کوو په خوب کې جټکا ورکوو څنګه جټکا به چې ورکول هغه څوک راته تاسو د باندې لاړې ماړې هم روباسو هغه لاړې موږ ته روباسو لاړې پې روباسو هله روباسو پې بیا به جټکا ورکوو دا به اوس ګولۍ خوري که نه به یې خوري او که هغې باوجود تاسو پې راغلو بیا سزا څومره سزا به یې ورکوو ورته څنګه خوښ یې قسم شو چې دوکه ونه کړو دوکه کړې وه زه نن په د ګولۍ پرېږدم نه بې خوري خو که چېرې بیا تاسو داسې شکایت دی راغلی د خوب والا جټکې والا بیا ګورې نه بیا به سېزم بیا به درسره سخت ظلم کوم خولې ورته لږ ښوي بیا به یې دا سزا یې ولي ممني چې ورته وښوي الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم موږ څلور واړه قسم کوو الله په ذات باندې چې دغه ړندوکي له بیا موږ تکلیف نه ورکوو نه په خوب کې نه خوب نه داسې که دوکه هم کړې وه بیا به راسره سخت ظلم کوي وداو یعنې زه به نن نه بعد د باندې اپیوال ګولۍ بندوم خو که یعنې جټکا مې ورکړه بیا به ظلم وي ښه وداو که دوکه کوي کوم شی کوي واده که دوکه څرنګه واده بیا به سزا راکوو او که راغلي و پې بیا به سزا راکوو صحیح شو واچو ګوتو له ګوتو زه یې راوځو شابه له ها واچو شابه ټیر زور څه تر وځله ورکو زور خو چې دا موزه پراته یې دا جوړېږي زه ګولۍ پې پرېږدم بیا ماله پاته لګي ورکو زور شابه له ها شرک سره وځوله ها Kurtar. Sana mayo. شهراز بس اپیوال څو ګولۍ خوري دا ماما دا سبویي ویږي بس ما یې خورم یو د شپږ وی ته وی هر سبویي ته دا باندې دا ګولۍ پرې ټیسټ ولې که صفا ده کنه دا نارمل ولا مطلب دا چې مرګ نشته بس دا مونږ لګي پته ولګي دا شی به مو سب ثبوت کړي به تور امانت وي دا وشته په ګولۍ یو ورځم پرې یا دوه ورځې یا درې ورځې په دا باندې خامخا بیا مرګ وروتي جټکا به ورکوي ولا نو ته په دا باندې ما استعمالوم تقریبا 3 هفتو پر ورته وګوره که 3 هفتو کې به بيخي رانغله او ګولۍ مې استعمالوي بیا به دلته راول بیا موږ دغه پوښتنه ویزر ښه چې دا پته ولګي چې آیا د ګولو نه خالو سره په باندې جټکا راځي کنه صحیح شو صحیح نن یې بند بسم الله الرحمن الرحیم دا ویډیو تاسو کته چې کوم مخکې تیر شو دا افریدی کنه دا افریدی جام کوخیل دی خپل قوم دی مطلب افریدی دا نو دغه تقریبا چې د مرګو ولا علاج کولو یو کال دا یو ټیسټ خو ټیسټ د دوله صفو موږ ورته په خپل د دمونه چې کوم دي د مرګو ولا بیان درنځل چې کوم دی دغه جنات حاضر کو جنات او وی چیرې دغه باندې کوم د شپې ولا جټکا رو درمي دا په خوب کې دا بیا ته بیان کی چې مطلب د باندې کوم جټکا راځي د باندې مرګي نشته مطلب دا مونږ یو نو بیا مو د ته کله دا مو کړو نو مو د باندې ګولې باندې کړل مرګو د مسله وی چې کله یو ورځم ګولې باندې شي ډیر باندې شي درې ورځې نو د باندې بیا پرلپ سي پرل جټکې ورته هغه ته مشکل نور زیاتېږي والحمدلله 3 هفته و چې د باندې مو ګولې باندې کړی نن دوباره راغلو الحمدلله ټیک دي نو چې پلان نه پښتنه کو مطلب د څه مسله به جوړه دغه مسله لګا یاري جی یو کال بیمار دی او کال مخکې هیڅ مسله یې نه وه خو بس یو دم شپې پې دغه جټکا راغله او جبه ویم چې چلای وسېړ ته او 2-3 لیټه داسې جټکا وه زګ مګ به تلو خورې نه زګ نه تلو جبه به خوړه بس بیا هم پې دا مو اچولو صورتونه مورتونه پې چوپ کړل بیا هر څه ټیک شو داسې څو میاشتې خو مونږ دوایي ګولۍ مولۍ نه ورکړې وو بیا ډاکټرانو لاړو یو کله یوله بله بله سی ټي سکین ای جي دا ټول ایم آر آی دا ټوله مې راوکړو خو صفا راتلل بیا حاجي صاحب نه چې وویل چې دلته خدام کوي بیا د حاجي صاحب نه راوړو نو دلته 3 ځله خو راوړو خو څرګند نه اوسم او څلورم ځل باندې بیا څرګند شول
پیریان نو معلومه شوه چې جټکا یې وراوسته بیا حاجي صاحب هغه یو ځل پرې راوستل دویم ځل بیا راوړلو بیا یې دوایي بند کړه چې دوایي بند کړو بیا راشو بیا راوړو چې تعویض ویلا کړو نو انشاءالله اوس خیر څونه وخت بعد راغلی نو 3 هفته کې خو دغه اوس ګولې مولې نه وخوړه 3 هفته پس اوس بیا راوړو ګولې خوړلې وو نو دلته مونږ 15 ځلې دا ټوټل 3 ځلې مرګي لاج لکه مونږ ورته مرګي ولې لاش کولو کنه خو الان کې دغه چې کله مونږ ته ټیسټ وخورو دا ټیسټ یې کړو چې دا ټیسټ صفا دی هیڅ مسله نه چې کله ټیسټ صفا دی نو بیا به خامخا د جناتو مسله وي خو چې د کومه جټکا والا هغه وادي مرګي ولا علامات مرګي دا علامات دي چې انسان خراب شي جبه خوري او پیریان اکثر په خوب کې نه راځي په ودو باندې خدای د پیریان یو چلکی و چې د باندې بس صرف او صرف خوب کراته صرف خوب دی نور په خبر باندې نه راځي نو موږ د باندې هغه کولم باندې کړ ټیسټ کوی مخکې نه صفو نو الحمدلله هغه جټکې مټکې او ارڅ کلیر شوی اوس چې نن غلې دوباره بیا په حاضر اوس حاضر شو پیریان دوباره دو بیا حاضر اوس بیا په حاضر شو پیریان اوس بیا حاضر شو پیریان اوس تو سره موږ وعده کړو قسم وکړو موږ دا بیا نه خرابو مطمئن یې کنه چې مسله پیریان انا به پښتنو څنګه تا خیر اوس خو جبه نه خوري ها مخکې به جبه نه لکه خره ولا جبه داسې بره کوړی وای دا یو ټول به خلل یو کنه خریب بزیدو به نو وش الحمدلله خو دې کنه و جبر وسه عجب ټاکونه ان وګوره په درې هفته کې عجب ولا ټاکونه د ختم شوی مخکې به د ډیلی بیس باندې جټکا والا د جبل به چوکونه ورکال به خوراکونه نشو نو ان شاء الله تعالی نه بعد به دا جټکان نه وای که خیر ده الله